ځکه امام بهقي په سنن کبرا کې د اخرنۍ خبره کوم ټیم پوره دی یو حدیث مبارک یا روایت کړی دی چې حضور مبارک له یو کس راغی اور توی فرمایل یا رسول الله مبارکه زما یو بچی شوی دی دا د حضور مبارک د تربیت مثالونه دي ما بچی شوی دی خو یا رسول الله مبارک رنگ یې تور دی حالانکه زم رنگ نه سپینې ما زما کور خلکم رنگ نه تور نه دي او زما داسې په خاندان کې څوک د رنگ نه تور نشته یا رسول الله مبارک داس بچی د زما د رنگ نه تور دی نو زب داسې ذهن دی کمزور ایم شک او شبهه ما ذهن لراځي چرته غلطه خبره باندې دا غلط کار باندې دا حمل نی شوی زما کور والا غلطی نه کړي حضور مبارک څومره خمربیو ورته فرمای کینا حضور علیہ السلام ورته فرمای زار نه یو تپوس کوم مالی جوابونه راکړه ورته فرمای وای یا رسول الله ورته فرمای تاسو کړه او خان شتا ورته چې او اوخان را کرشتا عربو سره به اوخان وو ورته فرمای څنګه رنگ دی ورته فرمای قربان سور رنگ دی سر اوخان دی دا به ډیر ګرانو ورته فرمای دغه اوخانو بچی شتار کړه ویش او بچی هم را کرشتا ورته چې بچی څنګه رنگ دی ورته چې څه سره دی څه سپین دی او څه داسې تور غوندي دی نو حضور مبارک ورته فرمایي چې پلار او مور یې سره دي او بچي یې سپین دي پلار او مور یې سره دي او بچي یې تور دي نو استاد یې سرو خانو دا سپین بچي څنګه وشو او استاد دغه سرو خانو دا تور مایل بچي څنګه وشو ورته فرمایي یا رسول الله مبارک کې دې شي دغه خانو پلارانو نیکو کې څوک تور تیری ورته فرمایي چې کې دا شي ستا پلارانو په نیکو کې څوک تور تیری ورته دا بچي اغه ته تللی ورته یې چې په خاندان کې کله کله بچي یو رق تلاړ شي ستا په خاندان کې چرته یو رق وي د توروالی بچي اغه تلاړ شي یو رق وي د سپینوالی بچي اغه تلاړ شي یو رق وي د سوروالی بچي اغه تلاړ شي چې ستا په اوخ کې چې اغه سره دي سره پلار او موریا او بچای سپینو تور کې دی شي نو تم چې سوري ستا کور والا رنگم صحیح دی نو ستا بچیم تور کې دی شي څنګه چې د دوی په ذات کې به یو اوخ توري ستا په خاندان کې هم څوک د رنگ نه توري ورته بچي داسې مکوا دا ستا خپل بچای دی رسول الله ورته فرمای په دې باندې شک او شبهه مکوا دا د حضور مبارک پر دو خلق ولا حضور مبارک تربیت ورکړه دی څومره خسړی توب والا خلق تر جوړو صحابه کرامو مثال مونږ تاسو په منبر باندې ورکو غني ورکو دغه تربیت چا کړای اهل بیت علیهم السلام مثال مونږ په منبر باندې ورکو غني ورکو د دې مربی څوک د دې مربی دواړو جهانو سردار محمد مصطفی علیہ السلام مبارک څنګه ګروپ او لشکر یې تیار کړای او راشه مونږ استاد صلی یو کور کې د خپل بچو تربیت نشو کړای